السلام علیکم. غوړه سره د ویډیو ګوري هغې نه بعد د دې ځواب. ارزونه رزق شکوها بیا ویس کلا کې رزق رغلوي چیرې ورکی مکمل غلی نه میوا جلسه وکړه نه میوا غا وکړه کاوال کوم چک مو خستی وی چې ورته جلسه د ورته جلسه ویس چیرې ورتای په ګرون باندې خو دی وی چې د دارو نمستا ده نه مې و د دار ول د جلسه وکړه نه دا ویس په ویټینګ شي یو احتجاج وکړ نه میټینګ مو ولید لکه په دغه Operacja Brashenskiri. За Исул нас эту почу под за Исул вака. Тут со сучта чира вак. Тедай хо хпал за обде тавай. مو ته چې پته وای خو نه و د دار یو نه یې سپورټر یې نه یې چې سپورټر یې وای خو یو مې ویلی وای چې ته لاګیږي مو ته څه پته لاګیږي چې چیر شه هذا سر خپل د استیل وکړه. دا څو چې تو کوم سول وکړ تو کوم سول وکړ چې منظور چیرې ورتای هغه میش ډېر ملګری واځه کړی تو ته پاتا شتا بچی ته پاتا شتا چې پی ټی ایم کله دم ده پی ټی ایم خپل میدون ته نشي راوړی د پی ټی ایم سره دغه طاقت قوت نشته دی کچېره دا پښتین تر لږه چې دانن یې چې زن نو ور سره یې نه سپورټر یم کا تو وویل چې زه سپورټر هي زبر سره یم جمشید ویا بیا ته مشکا چې میش میدون کی کانه کی میدون کای نشي د تاسو زورا ور سره میدون نشي کړای یا تو خو د مرګ نه ډارېدلې نه د نیولې نه ډارېدلې نه د جیلې نه ډارېدلې په ټیم شي مش خو نه وي در سره چې حکیم وي در سره ولې هوي در سره ویس هوي در سره ها اوس په دې ویډیو کې تاسو وکتل چې دا منظور یعنی کې منظور به موږ د منظور سره ریلیټډ کوونه د پی ټی ایم د یو کس پوښتنه وشوه چې منظور په ګراوند باندې نه ښکاري هغه چېرې ورکړي هغه د راشي چې اوس اپریشن شروع دي په پښتانه کې حالات خراب دي هغه د ټیکولو کوشش وکړي لکه څنګه یې تیر کوم نو دلته کې به ډېر داسې خلک وي چې هغه به د منظور سره زیاته مینه لري په منه زیاته به یې څوک ورسره نه لري صحیح ده خو دلته کې خبره دغه ده چې موږ تاسو به کوېسچن هم کو د حقیقت معلومولو کوشش به هم کوو اوس په دې کې چې کوم کوېسچن دغه وکړو په هغې کې دغه کس ورته وایي چونکې مونږه کلدم یعنې په مونږ کله دم کړي یو یعنې کې په مونږه مقدمات دي چې مونږ څنګه بهر راځو هغه مونږ بهر ته راوځو هغه مونږ نیسي یعنې د مونږ خلاف اف آی آر چې کوم دي هغه کټ شوي دي نو په دې کې به زه څو اهم خبره وکړم چې کله دا د 18 د 19 20 21 خبره ده د 2019 20 21 خبره ده کوم چې پښتنو کې یو امن و بالکل په هر سایډ باندې امن و نه جنگ نه جګړې نه ټارګټ کیلینګ او نه چاته نقصان امن نه اپریشن و نه طالب و نه فوجي و نه څه شی بلکې امن و نو په خداین کې د دغه پی ټی ایم والا ملګري زمونږ ورونه دغه ورپاسې د سپین کامرس دلته کې 14 کسان بې ګناه هغه د فوج د لاسه قتل کیږي نو په دې کې به زه تاسو ته غټ ریزن وښایم چې په هغې کې غټ نه غټ ریزن چې کومه وجه وه هغه زه خپل پښتانه ته وایي چې دا زیاتی موږ د خپل ځان سره وکړو ګوره داسې خبره ده چې هر سایز د هر انګل نه په هر سایډ باندې ګوره او مصري نه ده مصري د کله کوم دیوال جوړوي مصري هغه ته چې کله کاڼی ورشي نو په څلور سایډونه یې ګوري چې کله بالکل د کار نه وي نو هسې غور وایي نو دلته کې ته په هر سایډ باندې اول سیز ګوره اوس که په هغې د هغه حکومت موږ خبره وکړو بالکل امن و اوس چې ته یو سیز غواړې چې ما ته هغه سیز راکړه ما ته دغه راکړه ما ته دغه راکړه بالکل موږ پاسېدلي وو موږ دغه خبره غوښتله چې یاره موږ ته خپل حق میلاو شي د حق په بالکل په خپله خاوره خپل اختیار د دې په سپورټ کې زه هم یم ما خپل مدنیت د خپلې خاورې په دې باندې زما حق دی دا د ما ته حاصل شي خو دلته کې خبره دغه ده چې سړی په میدان باندې نه ښکاري خو د هغې ځواب دغه دا وایي چې مونږ سره کسان دي ولاړ نو کسان نشته که کسان وایي بیا هغه وایي بیا دغه وه خو دلته کې ریزن دغه پیدا کېږي او کوېسچن دلته کې دغه ده دلته کې کوېسچن دا پیدا کېږي نو چې په ځاین کې تا سره دغه پښتانه وي او دلته کس ته وایي چې ته یعنې ته زما سره نه یې دا رنګې بل نه ده یو ما سره کسان نشته نو هغه څه ورته وایي چې تېر هم زه نو در سره ولاړ خو ته راپاڅېدلې جلسې به دې کولې نو اوس یې ولې نه کوې دې کې ډېر غټ مراد دی ګوره زه یوه خبره ته کوم که پی ټي آی ولدي که نو لیګ ولدي که پیپل ولدي که ایم کیو ایم ولدي که د
جمعیت الاسلام ول دي که د پی ټي ایم ولا دي که کومه هم حکومه ده کومه هم اداره ده کومه هم سیاسي پارټۍ ده ګوره د هغې په خبره باندې چې دوکانه شئ مهرباني وکړئ د پښتون قوم لپاره یو کوشش وکړئ دا د چا سره ریلیټډ کوئ ما دا پی ټي ایم د منظور سره ما ریلیټډ کوئ یعنی کې د هغه ټول تعلق د هغې ټوله ذمهواري په منظور باندې ما وراړوو چې منظور نشته هغه نشته دغه نشته دا پی ټي ایم یو تحریک دی لکه څرنګه یو تحریک روان دی د دې څه یعنی کې پی ټي ایم مراد اس سی ایبریویشن دا پښتون تحریک موومنټ منظور به نه وي بله ورځ به بل نه وي څوک به جیل ته ځي څوک به بهر ته راځي څوک به خدای چا سره تړې ما چې بالکل دغه سړی نشته او دغه سړی چېرې ورته هغه سړی به نه وي د چا سره د دې تړنه مه کوئ چې بالکل که دغه نه و بیا شای هم نه کېږي خو بله خبره ده چې مونږ پښتانه چې امن راشي امن خرابولو دپاره اول ګوري چې د زور د طاقت په وجه زه دغه امن ختم کوم خو هلته کې بېوسې شي نشي ختم کوای نو هغه څه وکړي په مونږ پښتانه کې غداران پیدا کړي هغې ته پیسې ورکړي او زمونږ کوم اتفاق هغه ختم کړي ریسنټلی هر سړي ته معلوم دی چې په مونږ کې پښتانه کې چې کوم درار پیدا دی هغه د څه په وجه زه به بیا هم وایم دغه خبره ډېر خلک کوي چې کله هم موږ خبره کوو د 19-20 خبره کوو چې امن وه نو دغه خبره خلک رامخته کړي چې په سپین کمر کې 14 کسان پښتانه هغه شهیدان شول ولې زه دې خلته وایم چې زه هم د هغې صدرات چا کوو وایي محسن داوړ کو ما ویل چې ګوره خبره دغه ده چې هلته کې په کار دغه وه په دنیا کې دغه کوېسچن ده دا د دنیا کوېسچن دی ما نه ده چې ولې عام سړي عام خلک مري عام خلک ولې مري په دې کې چې کوم غټ خلک دي هغه ولې نه مري دا ډېر اهم سوال دی نو هلته کې عام خلک مري صدرات یې څوک کوي محسن داوړ کوي په سر کې څوک دی محسن داوړ دی هغه ولې نه مري هغه ولې نه زخمي کېږي په هغې باندې ولې فایرینګ نه کېږي او هغه ځای ته محسن داوړ بوتلی وي او نن سبا کې د محسن داوړ چونکې سرونه مونږ پې کټ کول چې محسن داوړ داسې دی هغه محسن داوړ نن د پی ټي ایم نه په کم سایډ ولاړ دی د پی ټي ایم سره یې څه وکړل څه نه وکړل دغه محسن داوړ دی چې د پی ټي ایم په نام باندې بالکل منظور وایي چې زما د پی ټي ایم په نام چې څوک درته لري چې زه پی ټي ایم سره یې ووټ راکړه ووټ مه ورکوم خو ووټ یې ګټلی په دې باندې دی لکه زه به د خپل ایم پي ای د ایم خبره وکړم زبیر وزیر یا ایم پي یا صاحب هغې چې ووټ ګټلی دی په دې نه دی ګټلی چې مړه دا څه غټ شخصیت ول خلک دي یا مړه په دې نه مخکې غټ کارونه کړي دي مړه څوک یې پېژندي هم نه خو دې ته چې اوټ میلاو شو که نه د یو سړي په سر باندې د خان محسن داوړ ته چې اوټ میلاو شو د خپله سیډه ایم این ای و په څه شي باندې پی ټي ایم په سر باندې او هغه ورځي علي وزیر سره ورک دی په جیل کې دی ولې دا علي وزیر د خپل مفاد دپاره د چا خلاف ووټ اچوي زه بیا هم دا خبره کوم د پی ډي ایم خبره کوم چې په پی ډي ایم کې چې چا هم حصه اخیستې ده هغه د پښتانه قاتلان دي دا خبره کلیرلی معنا آرو چې چا د پی ډي ایم کې حصه اخیستې ده د پی ډي ایم حصه جوړه شوې ده هغه زمونږ د پښتانو قاتلان دي که منې که نه راسره منې ودایم زه په قرآن قسم درته خورم چې هغه د پښتانو قاتلان دي ولې هغې ته پته نه وه چې زه د چا سره ولاړ یم په دې نه بعد به څه کېږي بلکې زه خو دا نه چې دا د پښتانو دا د ټولو مسلمانانو قاتلان هغه دي نو د خدای دپاره داسې خلک چې هغه د پی ډي ایم حصه جوړه شوې ده پی ډي ایم کې ووټینګ کړی ده پی ډي ایم مضبوط کړی ده هغې خلکو نه په سایډ باندې ګرځو هغې نه خو تاسو پوښتنه وکړئ چې تا پی ډي ایم صدرات کو تا پی ډي ایم کې ووټ اچوو د هغې اوس نن سبا ریزلټ څه دی هغې سره ځواب نشته هغې سره د ځواب دغه دی چې موږ ته پته نه لګېده
مونږ په تور شپې کوو نو الله تعالی مو دغسې په تور شپو کې وساته په تور شپو کې نه وی ډالر دې ته میلوي د ډالرو په سر دې دغه وکړو بهرحال ویډیو سره شیر هم خامخا کې او ټول پښتانه ته ریکویسټ دی چې خپل ځانونه لږ راویښ کو د خپل حق دپاره او چې څوک چېرته کې ډنګ درته وکړي په ډنګ پسې مه ځه په اواز پسې مه ځه اول تحقیق کوه خبره زده کوه هغې نه بعد بیا تا کوه